بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد تاسو ټول کتونکو ته مونږ یو دعوت درکو یو دعوتی پیغام دی الحمدلله د الله رب ذوالجلال مونږ احسانات دي چې الله توحید نصیب کړی دی او د توحید خدمت نصیب کړی دی زمونږ په دې کلي پنځپیر کې سکال په دې را روانه میاشت کې د اکتوبر په 24 25 26 باندې زمونږ اجتماع ده نو د دې موبایل په وساتت باندې ټولو اوریدونکو او ټولو کتونکو ته زمونږ د طرفه دعوت دی چې تاسو ټول د الله رب العزت د رضا لپاره کوشش وکړئ چې راشئ جماعتونه ډیر دي او ډیر جماعتونه د الله د دین کار کوي الله پاک دې ټولو ته اخلاص نصیب کړي او خدای دې ټولو سره د قبولیت معامله وکړي زمونږ د جماعت امتیاز هغه دا دی چې زمونږ د جماعت لومبنی مقصد دا دی چې دا خلق د غیر الله د عبادت نه کټ شي او الله سره تعلق جوړ شي او د الله عبادت گزار شي نظر نیاز او منښته حاجت روا مشکل کشا او غوث او دستگیر یو الله ومني دویمه خبره مونږ دا کو دا اجتماع کې دویمه خبره هغه د سنت د جناب رسول مبارک صلی الله علیه وسلم ده چې د عوامو ته پته ولګي کمی خبرې داسې دي چې یا سنت دي او کمی خبرې داسې دي چې هغه علماو د ځان نه جوړ کړي دي د بی دینی او علما خلکو ته وایي چې دا دین دی زمونږ استادان درې مهنت کوي د دې خبرې چې په دې ملک کې بالخصوص په پښتنو کې ډېر رسمونه رواجونه داسې دي چې هغه د مولیانو د ځان نه جوړ کړي دي هغې ته دین وایي حالانکه هغه دین نه دی په دې اجتماع کې الحمدلله ثم الحمدلله په دې عنواناتو د دې نه علاوه چې څومره فرایض دي څومره محرمات دي په هغه ټولو باندې خبرې کېږي او ښکلې واضحه کېږي نو جماعتونه ډیر دي خو په دې ملک کې که د توحید او د سنتو د رسول پاک د رسول مبارک صلی الله علیه وسلم خدمت کېږي او د غلطو رسمونو او د غلطو رواجونو رد کېږي نو هغه یو زمونږ دا جماعت کوي چې د هغې نوم دی جماعت اشاعت توحید و سنه د هغې په سلسله کې زمونږ دغه اجتماع ده او الحمدلله دا 22مه اجتماع ده ټولو کتونکو ته زمونږ دغه دعوت دی چې که تاسو خپل دنیا او آخرت خسته کول غواړئ ځکه په توحید باندې هم دنیا خسته کېږي هم په آخرت خسته کېږي تاسو خپل دنیا او آخرت خسته کول غواړئ نو دې اجتماع له راشئ خپله هم او چې ستاسو نه څومره کېدی شي نو دې اجتماع دپاره دعوت وچلوئ الحمدلله په دې کې به زمونږ مشران استادان شیوخ اکابر هغوی به بیانونه کوي نو چې موږ تاسو هغه بیانونه واورو زمونږ او ستاسو د دې جماعت د دې قافلې مشر او امیر هغه زمونږ شیخ محترم قائد محترم جناب شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاهری حفظه الله تعالی دا غي په سربراهی کې الحمدلله دا قافله دا روانه دا خدمت کوي په دې ملک کې ډیر خلک ته ډیر په ګډ باندې زمونږ ملګري شته تاسو ټولو کتونکو ته دا وایو چې زمونږ جماعت افراد چې په کم ځای کې دي د خدای د رضا لپاره لږ سوچ وکړئ چې دوی ستاسو نه څه غواړي هېڅ هم نه غواړي صرف دا وایي چې تاسو ته د توحید خبرې کوي د سنتو د رسول الله خبرې کوي او د غلطو رسمونو د غلطو رواجونو نه او د بېدینۍ نه مو منې کوي چې دا بېدیني ده دا دین نه دی هغه چې خلکو د ځان نه جوړ کړي دي درخواست تاسو ټولو ته چې راشئ جزاکم الله